اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا مهال مونږ په بر پیروخیلو انګور باغ کې یو حاجي ګل عالم او حاجي حضرت محمد کلي کې چې دلته زراعته سو آبادي ده او په الیکشن کې چې کوم دی عبدالمالک صاحب چې کوم دی شیلمان په دوره باندې شته دلته دوی چایو پروګرام ولا کړو نو اینده دا چې کوم دی ګل عالم جوړ ته تقریر مو وکړه ورته مونږ انګور باغ والا صرف دا سړک غواړو. نو ګل عالم حاجي څنګه خیال دی دا سړک ودلې چا نه جوړ کړی ټول واګه پوه شو. ما عزتمند و محترم سرک مالک صاحب وویله چې ته څه غواړې نو ما دا خبره ورته وکړه چې ته اوس چې څه شي له راغلی او څه شی ته غواړې زه باغه کړم هر کله چې زمونږ غوښته وه تاله به او صرف مجبوریت ته دغه سرک دی ته مهرباني وکړه موږ تا نه دغه سرک غواړو د دغه کلي دپاره سره د دې چې موږ همدغه پیروخیل کې پراته یو موږ همدلته یو زمونږ د دې سرک مشکل دی ولا قسم دی چې موږ باران راشي چې موږ موټر سرک ته خیجو چې هر کله مریض راشي زمونږ یې په شا باندې بیا وړو زمونږ موټر نه خیجي موږ ته دغه مشکل دی د همدې په ضمن کې تا نه دا زمونږ خواهش دی سرک هم لږ کرا والا چې خلک یې ویني چې دغه سرک ته راچیر شي دا سرک سره د دې چې تا ډېر کارونه وکړو خو زمونږ سرک نه ټول وار کې یې وکړه تاسو په دې باندې خپای چې ټول خیبري جلسې کې وشو انګور باغ لا نه راغلي زما نن همدا کیده ده چې ټول دنیا کارونه وشو وراو خلکو ته په ټټۍ او په کورو کې دننه سرکونه تیر شو زمونږ نن یو فرش دی هغه فرش او سرک هغه زمونږ ونه شو زمونږ دا ګیله درې ګزارې د نورالحق صاحب له مدرسې له ورغلی ما ورګزار مې په ریکارډ باندې ورته اچولی ریکارډ مې ورته وښودلی او د یخ نه د سره پورې مې ټول ناپ مو له ورکړی او ټول مصارف مې هم چا له ورکړی ناپ نورالحق صاحب لا او سانولا او مولانا سانولا لا او سانولا ته یې واله کړه او دا سرک دوی چې بیمار چې وړو نو پاس پاخه سرکه پورې په کټو کې کوو وایي چې دومره څوک هم نه چې بس باغه کې کړو موټر لحاظ هغه بنیادم ولار سره لیانه په کټو کې بیمار خېجي نو ګل عالم حاجي ډېر شواخون وکړه تراشه دا بل یو ځوان دی دنه باغ کړو یا سرک باره کې څه خیال دی ټول چې لوړ کې هغه جوړ شو تاسو څه مطالبه کړئ مینې صاحب یې پیې نه مینې صاحب نه زموږ دا مطالبه چې دغه سرک ډېر مشکلات دي موږ ته چې دا سرک جوړ شي باران چې وشي بالکل ګاډی نه خیجي راکوزېدو یې هم خطر ده او خطو کې بالکل خیجي نه دغه تکلیف دی دا ټول نیم کیلومیټر هم نه دی دغه سرک چې په خطه ورسي زموږ ډېر مشکلات په دغه ختمه بس زه خو به درته وایم چې د قوم یو خدمتګار او مشر په حیثیت باندې په قوم کې به زه ګرځم مړو ژوندوله به هم ځم هر چاله به ورځم که نه نو زه نن راغلی ما په اوچتو سترګو باندې دلته ویلی شم چې اواز خو له اوچت کړم چې اواز هم اوچت نه کړم نو بیا خو زه هېڅ شی نه شوم دا اواز مې اوچت کړه ایم این اے نورالحق قادري صاحب عبدالمالک صاحب تاج محمد صاحب او ایم پی اے شفیق شیر صاحب چې د انګور باغه سرک هغه ډېر زیات خراب دی سره د انسانانو سرک نه دی ټوله خیبري جلسې کارونه چې دا فیسبوک باندې ګوري اوس راغلی یم دوی هر وخت ماله کلي له راځي کلي له چې مونږ سرک څه نه پخېږي والسلام اخیري